أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیرہ خطبہ کې د سعد بن عبادة ذکر کېدو لګیا وو. د هغې باره کې به نور نن څه بیان کړم. حضرت سعد بن عبادة د بیعت عقبه ثانیه په موقع چې کوم 12 طالبان مقرر کړي شوي وو هغوی کې یو نقیب وو. د دوی باره کې په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې بیان کړي دي چې د خزرج قبیلې یو خاندان بنو ساده سره دوی تعلق لرلو او دوی د خزرج د ټولې قبیلې رئیس وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک دور کې د ممتاز ترینه انصارو کې د شمیرل کېده. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د انصارو دوی د خلافت لپاره د دې نامه وړاندې کړې وه، یعنې انصارو لخوا چې کومې نامې وړاندې شوې وې نو هغې کې کومه نامه وړاندې شوې هغې کې د دې نامه وه. د حضرت عمر په دور کې دوی وفات شوي دي. حضرت سعد بن عبادة، منصر بن عمرو او ابو دجنه دغه دریو کسانو چې کله اسلام قبول کو نو دوی ټولو د خپلې قبیلې د بنو ساعده بوتان مات کړي وو. د مدینې هجرت په وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د بنو ساعده د کورونو لخوا تېرېده نو حضرت سعد بن عبادة، حضرت منصر بن عمرو او حضرت ابو دجنه عرض کړی وو چې یا رسول الله تاسو مونږ کله راشي مونږ عزت هم لرو، دولت هم لرو، طاقت هم لرو او مضبوطي لرو. حضرت سعد بن عبادة هم دا عرض کړی چې یا رسول الله زما په قام کې یو تن هم داسې نشته چې چا د کجورو باغونه مانه زیات وي او د هغه کوی مانه زیات وي او دې علاوه دولت په قوت او په شمېر کې هم زیات وي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې فرمایلي وو چې یا ثابته د دغه اوښې لاره پرېږده، دا ماموره ده، دا به په خپله خوښه چې چېرته غواړي راځي به. حضرت سعد بن عبادة د بنو ساعده قبیلې نقیب وو، لکه چې مخکې بیان کړی شو چې نقیبان مقرر کړی شوي وو او په هغوی کې د دې نامه هم وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد او د طلحه بن عمر ترمنځ خط قایم کړی و چې مکې نه چې چا هجرت کړی و مدینې ته راغلی و. د ابن اسحاق مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد بن عبادة او د حضرت ابو ذر غفاري ترمنځ موافقت قایم کړی و، خو ځینې د دې سره اختلاف لري. واقعي د دې انکار کړی دی ځکه چې د هغې مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم
مواخات د بدر د غزا نه مخکې د صحابه ترمنځ قائم کړی و او حضرت ابوذر غفاري هغه وخت په مدینه کې موجود نه و. هغوی د بدر او د احد د خندق په غزواتو کې هم شامل نه وو، بلکې هغوی د دغو غزواتو نه پس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې هم شوي وو. دا د هغوی دلیل دی. بهرحال ویل کېږي چې د اوس د خزرج قبیلو کې یو کور هم داسې نه و چې چېرته 4 کسان یو بل پسې ډېر فیاض وو، ډېر فراخ زړه وو، سوای د دلیم نه، او بیا د هغه د زوی د عباده، او بیا د هغه د زوی سعد، او بیا د هغه د زوی د قیس نه. دلیم د هغه د خاندان د سخاوت باره کې ډېرې ښې خبرې مشهورې دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته تشریف راوړ، نو سعد به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې هره ورځ یوه لویه کاسه رالېږله چې پکې به غوښه او د سرید د روټۍ ټوکړې په غوښه کې پخ شوی، یا د پیاو سرید، یا د سرکې او د زیتون سرید، یا د وازدې کاسه به رالېږله، او زیاتره به د غوښې کاسه به وه. او بیا د سعد دغه کاسه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغوی چې کوم ازواج مطهرات وو د هغوی کورونو ته هم تله، یعنې د خوراک و روټۍ وه چې د مختلفو ازواجو لپاره به هم راتله. ځینې روایتونه داسې هم راغلي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې به داسې ورځې به راتلې چې روټۍ به نه وه، او کېدای شي چې دوی به اکثر رالېږلې هره ورځ نه، یا کېدای شي په شروع کې رالېږله. دا هم کېدای شي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سخاوت په وجه د غریبانو د خیال په وجه ځینې وخت به دا په غریبانو کې به تقسیم کړه، په مېلمنو به یې خوړه، او ځکه به د هغوی په خپل کور کې بسې نه وو. بهرحال یو روایت دا هم دی بل چې زید بن ثابت بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت ابوایوب انصاري کره ایسار وو، نو هلته هغوی کره یوه هدیه هم نه وه راغلې، او لومړۍ هدیه چې کومه د هغوی په خدمت کې ما راوړې وه، نو هغه یوه کاسه وه چې پکې د غنمو د روټۍ سرید وو، او د غوښه او پی وو. ما هغه وړاندې کړو، ما عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کاسه زما مور ستاسو په خدمت کې رالېږلې ده. نو هغوی فرمایل چې خدای پاک دې په دې کې برکت واچوي. هغوی خپل صحابه هم راوبلل، هغوی هم ډېر د هغې نه خوړلی وو. زه زه له دروازې ته رسېدلی وم چې حضرت سعد بن عباده هم یوه کاسه نیولې وه او حاضر شو، او دغه کاسه د هغوی ول خپل سر اوچته کړی وه، ډېره لویه وه. وایي زه د حضرت ابوایوب په دروازه ودرېدم، او ما د دغه پیالې کپړه اوچته کړه چې زه وګورم، چې دې کې وګورم چې څه دي. ما وکتل چې سرید و او پکې ډوکي وو، او هغه غلام هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کړه. او زید وایي چې موږ د بنو مالک بن نجار په کورونو کې اوسېدو، او موږ به د 4 کسان وو چې هره شپه به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ور په ور موږ روټۍ راوړه او حاضرېدو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر 2 میاشتو پورې د حضرت ابوایوب انصاري په کور کې ایسار وو. او په دغه حضرت سعد بن عباده او حضرت اسد بن زراره به د هغوی طرف نه به هره ورځ کاسه د هغوی خدمت کې راتله، او چېرې هم پکې چوټي نه وه شوې. او حضور فرمایي دلته څه وضاحت هم وشو چې په شروع کې به هره ورځ راتله، تر 2 میاشتو پورې باقاعده راغلی وه روټۍ، او دې نه پس هم کېدای شي راتله به، خو په دې کې باقاعدګي دومره نه وه. او بیا وایي چې په دې باره کې چې کله حضرت ایوب نه تپوس کړی شوی و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم
تاسو پرې ایثار وو نو ځکه تاسو وایئ چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیاته کم خوراک د هغوی د ټولو نه زیات خوښ و نو هغوی وایي چې ما دا نه و لیدلي چې هغوی چېرته د مخصوص خوراک حکم چا ورکړی وي چې هغه بیا هغوی لپاره تیار کړی شوي وي وایي نه موږ دا لیدلي چې ستاسو په خدمت کې به څه خوراک که وړاندې کړی شو نو تاسو به هغې کې څه عیب راوباسلو یو شپه د سعد بن عباده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یوه پیاله رالېږلې وه چې پکې د ښوروا د قسم یو څیز و نو هغه هغوی په مڼه کې رسکلی و وایي ما چې هغوی نه ولیدل چې داسې هغوی څه څیز څکي وایي بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دپاره به هغه بیا موږ هم جوړوله وایي چېرې ما هغوی دا نه ولي چې دا راله راوړي یا دا راله پوري او نه پکې هغوی چېرته څه عیب راوباسلی و خو دا چې کوم خوراک و د هغوی خوښ شوی هغوی ډېر په شوق څکلی و یا خوړلی و نو هغې نه پس صحابه ته معلومه شو چې دا د هغوی خوښ دی نو د هغې مطابق موږ بیا هغوی جوړوله وایي موږ به هغې لپاره هېڅ چې کوم د غنمو د غوښې نه جوړېږي هغه هم جوړول او د شپې په روټۍ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په 15 نه واخله تر 14 پورې کسان او د دې نه سره په دې چې روټۍ کمه ده یا زیاته ده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو انصاري کره د چې په کوم ورځو کې ایثار وو نو د هغه ورځو په کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي هغوی وایي چې په دغه کور کې هغوی تر 2 میاشتو پورې یا د ابن اسحاق روایت مطابق د 2 هجري کال د سفر میاشتو پورې قیام فرمایلی و یعنې تر څو چې د مسجد نبوي د هغه چې کومې حجرې وې هغه نوې تیاره شوې نو هغوی هم هغه ځای کې ایثار و او ابو ایوب به د هغوی لپاره روټۍ رالېږله بیا به چې څه روټۍ بد شو نو هغه یې پخپله خوړه او حضرت ابو ایوب به د مینې او د اخلاص په وجه هم هغه ځای کې دی چې ولې چېرته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د کوم ځای نه خوړلی و خوراک او نور اصحابو به عموما د هغوی په خدمت کې خوراک رالېږلو روټۍ به رالېږله او په دغو خلکو کې سعد بن عباده د خزرج د قبیلې رئیس چې کوم و د هغوی نامه په تاریخ کې په خاص ډول لیکلی شوې ده حضرت انس نه مروي دی چې سعد بن عباده رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او دا ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو زموږ کور ته راشئ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سعد سره د هغوی کور ته لاړه حضرت سعد کجورې او تل راوړه او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره د پیو یوه کاسه راوړه چې د هغوی پیو څښل او بیا قیس بن سعد بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده زوی و چې هغوی ملاقات لپاره زموږ کور ته تشریف راوړو نو هغوی فرمایلي وو السلام علیکم ورحمة الله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کور خلکو ته سلام کړی و قیس وایي چې زما پلار ورله روغ جواب ورکړو او قیس وایي چې ما پلار ورته تپوس وکړو چې تاسو به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دننه نه راغلئ نو سعد ورله جواب ورکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې به موږ لږ زیات سلام ووایو او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړو او واپس شو یعنې هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سم وکړو دوی روغ جواب ورکړو نو دوی دې لپاره روغ جواب ورکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به بیا سلام کوي او دغه شان به زموږ کور باندې به سلامتي رسي خو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړو واپس شو نو بیا هغوی پسې لاړو او عرض ورته وکړو چې یا رسول الله ما ستاسو سلام اورېدو او تاسو ته مې روغ جواب ورکړو دې لپاره چې تاسو به موږ زیات زیات سلام ووایئ بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم سعد سره واپس راغله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سعد د غسل لپاره ووایي نو هغوی غسل وفرمایلو او سعد هغوی له د زعفران یا مروارج چې د یمن په علاقه کې پیدا کېږي او د زیړ رنګ بوټی چې کپړې پرې رنګولی کېږي نو د هغې سره رنګ شوي یو
بسنې ورله ورکړه او هغوی د ځان نه هغه ونغوښته او بیا ویې لاسونه اوچت کړه او دا وفرمیل چې یا خدای خپل درود او خپل رحمت په سعد بن عباده او دغه په اولاد نازل کړه. دا د حضرت انس روایت دی. دا روایت د حضرت انس نه داسې مروي چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد بن عباده کره راتلل غوښته او د هغوی په کور کې هغوی ایسارېدل غوښته. د کور دننه هغوی راتلل غوښته او هغوی سلام وکړو نو حضرت سعد ورته ډېر ورو وعلیکم السلام ورحمت الله ووایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم راونغېده او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله سلام کړی و او درېیمه ځل سعد همداسې جواب ورکړی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی نو ځکه بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم واپس تشریف یووړو او حضرت سعد بیا هغوی پسې لاړو هغوی ته یې وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور پلار د تاسو نه انتظار شي تاسو څومره ځله سلام کړی ما په خپلو غوږونو اورېدلی او د دې جواب مې ورکړی و خو تاسو ته مې نه اورولي تاسو ته زما آواز نه و راغلی او ما دا غوښته چې ستاسو سلامتي او ستاسو د برکت دعا په کثرت ترلاسه کړم. بیا هغوی خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی خپل کور ته بوتله او هغوی ته کشمش وړاندې کړه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه وخوړه نو ورته یې وفرمیل چې ستا روټۍ دی همیشه نیکان خوري او تا باندې د فرشتې د رحمت دعاګانې کوي او روژهدار د تا کره روژه ماتې کوي دعاګانې هغوی ورله ورکولې. علامه ابن سیرین بیانوي چې اهل صفه چې کله اهل صفه باندې چې کله ماښام شو نو چې چا په چې هغې باندې روټۍ خوړوله نو یو یا دوه کسان به ځان سره بوتله خو د سعد بن عباده به اتیاو کسان باندې روټۍ خوړوله او ځان سره به یې بوتله یعنې اکثره به داسې کېده خو په اهل صفه هم داسې ورځې راغلي داسې روایتونه هم شته چې هغوی به اوږې پاتې وو. په بهرحال صحابه به دغو غریبانو خیال ساتلو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم در ناست وو او د دې ټولو نه زیات خیال ساتونکي حضرت سعد بن عباده وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته تشریف راوړو نو یو کال پس د سفر په میاشت کې د ابوا د مدینې نه د مکې په شاره باندې د جوفه نه د 30 میله لرې یو ځای دی. دې ځای کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د والدې د حضرت آمینې قبر هم دی. هلته هغوی تللي وو او د هغوی د بیرغ رنګ سپین وو او په دغه موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد بن عباده خپل جانشین یا امیر مقرر فرمایلی وو. د ابوا غزا بله نامه غزا ودان هم بیانېږي. په سیرت خاتم النبیین کې حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب د غزا ودا ذکر کوي فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دا طریقه وه چې کله خو به هغوی صحابزان سره که او تله به او کله به د یو صحابي په مشرۍ کې به یو لښکر روان کړو. خو مورخینو دغه دو قسمه چې کوم مهمونه دي بېلې بېلې نامې ورکړي دي او په کوم مهم کې به چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپله شاملېده د هغې نامه هغوی غزا ایښې ده او چې کوم کې به هغوی په خپله نور شامل نو د هغې نامه به سریه یا باز ایښې ده. خو دا یاد ساتل پکار چې غزا او سریه د په دواړو کې په خاص ډول ضروري نه ده چې د تورې جهاد لپاره دوی راوتو. ضروري نه چې د تورې جهاد لپاره بلکې هر هغه سفر چې جنګ په حال کې به شریکېده دي هغه غزا بللی کېږي که هغه د جنګ لپاره و که نه وه او همدغه شان هر هغه سفر چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په حکم باندې چې کړی و نو د مورخینو په اصطلاح کې سریه یا باز بللی کېږي که په دې کې مقصد جنګ و که نه و. خو ځینې ناواقفه خلک د خپل ناواقفیت په وجه هر غزا او هر سریه دا چې د
جنګ څه مهم و، دا سمه خبره نه ده. حضور فرمایي چې دا بیان کړی شوي دي چې د تورې د جهاد اجازت د هجرت دویم کال د سفر په میاشت کې نازل شوی و. تېرو خطبو کې دا بیان شوي دي. او ځکه چې د قریش چې کومې ارادې وي خطرناکې، او د چې کومه خطرناکې کاروایي وي، د هغې په مقابله کې د مسلمانانو د محفوظ ساتلو لپاره د فوري کاروایي ضرورت و. نو ځکه په دغه میاشت دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو یوه ډله ځان سره کړه او د خدای پاک نامه مې واخیست او د مدینې طرف ته ووته. د روانېدو نه مخکې هغوی ځان پسې په مدینه کې سعد بن عباده د خزرج چې کوم رئیس و هغوی امیر مقرر فرمایلي او مدینې نه د جنوب مغرب طرف ته د مکې په لاره روان شو او آخر هغوی د ودان مقام ته ورسېده. د دغه علاقې حضور فرمایي دا تفصیل مخکې بیان شوی دی. په دغه علاقه کې د بنو زمره خلک آباد وو او دا قبیله د بنو کرانه یو خاق دی. همدغه شان دا خلک لکه د قریش تربوران وو. او دلته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو د بنو زمره رئیس دې خبرې کړې وې او باهمي رضامندۍ سره دوی د دوی ترمنځ یوه معاهده شوې وه چې شرطونه دا وو چې د بنو زمره به د مسلمانانو سره د ملګرتیا تعلقات لري او د مسلمانانو به د یو دشمن مدد هم نه کوي. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم به بنو زمره د مسلمانانو مدد لپاره رابلي نو دوی به فوراً راځي. بل طرف ته هغوی د مسلمانانو طرف نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو له طرفه دا لوظ و چې مسلمانان به هم د ټول مسلمانان به د بنو زمره ملګري وي او د ضرورت په وخت د دوی مدد کوي. دا معاهده باقاعده لیکل شوې وه د دواړو ډلو ترمنځ په دې باندې دستخطونه هم شوي وو او د 1500 ورځو غرازۍ نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم واپس تشریف راوړی و. د غزوه ودان بله نامه غزوه ابوام ده ځکه چې د ودان سره جفته د ابوا مقام هم دی او دا هغه ځای دی چې چېرته رسول کریم صلی الله علیه وسلم مور وفات شوې وه. مورخین لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه غزا کې د بنو زمره سره د مکې چې کوم قریشو د هغې خیال هم و. د دې مطلب دا دی چې اصل کې د دغه دا مهم د قریشو چې کوم خطرناکې کاروایي دي د هغې د ودرولو لپاره و او په دې کې د هغې د ضحک او د خطرناک اثر ازاله هم د دې مقصد و چې د قریش چې کومې قافلې دي هغوی به د مسلمانانو خلاف د عربو په قبیلو کې پیدا کولو پروپاګنډه به کوله د مسلمانانو خلاف د قریش د قبیلو ته به دوی تلل او د دې په وجه د مسلمانانو حالت په هغه ورځو کې ډېر نازک و. د حضرت سعد بن عباده د بدر په غزا کې د شاملېدو باره کې دوه آرا بیانې واقعي مدیني او ابن قلبي تر مخه دا دوی شامل شوي د بدر په غزا کې. ابن اسحاق ابن عقبه ابن سعد تر مخه دی په غزا د بدر په غزا کې نو شامل. بهرحال د دې یو وضاحت په طبقه کبرا کې داسې هم ده چې حضرت سعد بن عباده د بدر په غزا کې نو حاضر. هغوی د روانېدو تیاري کوله او د انصارو کورونو ته تله هغوی هم تیارول خو دې نه مخکې سپي وخوړه ځکه هغوی د بدر په غزا کې شامل نه شو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې سعد شریک نشو خو د دې ارزومند وو ځکه هغوی د غنیمت مال نه د بدر په غزا کې د هغوی برخه هم هغوی له ورکړې وه او د سعد بن عباده د احد په غزا کې او د خندق په غزا کې هم او د دې علاوه په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. او یو روایت دا هم دی چې د انصارو د بدر د غزا په ورځ حضرت سعد بن عباده سره وو. دا د المستدرک روایت دی. د بدر غزا د روانېدو په وخت حضرت سعد بن عباده د عذب نومي توره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د تحفې په طور وړاندې کړی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غزا کې دغه تورې سره شرکت کړی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم له حضرت سعد بن عباده یو خر هم په تحفې کې ورکړی و
او دوی سره رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره وو ذره وی چې پکې د نامه ذات الفضول او دا نامه د هغې د اوږدوالي په وجه ورکړل شوې وه. دا ذره حضرت سعد بن عباده رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې هغه وخت رالیږلې وه چې کله هغوی د بدر طرف ته روان شوي وو، او دا د اوسپنې ذره وه، او دا هغه ذره وه چې کومه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د یو یهودي ابو شام سره د وربشو په بدل کې ګڼه کړې وه، او د دغه وربشو وزن د 10 سا عمره وو، 10 سا دغه وزن وو، او د یو کال مودې لپاره دا قرض اخیستل شوی وو. د ابن عباس نه مروي چې د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم بیرغ حضرت علي سره وو، او د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم بیرغ د حضرت علي سره وو، او د انصارو بیرغ د حضرت سعد بن عباده سره وو، او چې کله به جنګ په زور وو نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم به د انصارو د بر لاندې وو، یعنې زیات تر به چې کوم زور وو هغه به د دشمنانو د انصارو طرف ته وو، ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم به ملته وو. او د حضرت اسامه بن زید دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په یو خړ سورو چې ورباندې د فدک جوړ شوی کپړه اچولی شوې وه، هغوی حضرت زید ځان پسې شاته کېنولي وو، او دوی د سعد بن عباده تپوس له روانو ځکه چې هغوی بیمار وو، او هغه ورځو کې سعد بن عباده د بن حارث بن خزرج په کوڅه کې اوسېده، دا د بدر د غزا نه مخکې واقعه ده. او حضرت اسامه وایي چې هغوی روانو د یو داسې مجلس لخوا تېر شو چې عبدالله بن ابی بن سلول هم پکې ناست و. دا هغه واقعه ده چې عبدالله بن ابی مسلمان نه و، او دا هغه واقعه ده چې په کوم کې عبدالله بن ابی د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره د بدتمیزۍ د رویې اظهار کړی و. نو هغوی چې روان وو په هغه ځای ته، او د دوړو په هغه مجلس کې چې کوم خلک ناست وو هغې باندې پرېوته، نو عبدالله بن ابی خپل څادر په خپله پوزه کېښود، او دا وایي چې په موږ دوړه مه کوه. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سلام وکړو، ویسار شو، نو یعنې ده چې دا خبره کله وکړه، او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغې د خدای پاک طرف ته راوبللو، قرآن یې ورته واورولو، او عبدالله بن ابي سلول ورته وویل چې ته داسې خبرې کوې چې دا څه خبرې نه دي، او که ته زموږ مجلس ته راځې نو داسې تکلیف نه له مه راکړه، زموږ مجلس ته بیا د راتلو ضرورت نشته که دا خبرې کوې. زه فرمایي چې دا خبره ما په اختصار مخکې بیانه کړې ده، او خپل ځای ته واپس لاړ شه، او چې څوک چې بیا تله راځي نو هغه ته دا خبرې کوه. نو د حضرت عبدالله بن رواحه هلته ناست و، دوی مسلمان شوي وو، صحابي وو، نو هغوی چې دا واورېده نو هغوی چې یا رسول الله زموږ مجلسونو ته راځئ، موږ ته دا خبرې کوئ، زموږ خو دا خبره خوښه ده. نو په دې باندې مسلمانانو مشرکانو یهودیانو یو بل ته بد ردول شروع کړه، او جوختو چې په یو بل حمله کړې ده، خو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د هغوی د ترمنځ د جوش ختم کړو، هغوی بیا ودرېده، بیا هغوی روان شو، او حضرت سعد بن عباده راغله، ورته وویل چې ته دا واورېده چې ابو حباب څه وویلې وو، د دې مطلب عبدالله بن ابی بن سلول وو. هغوی ورته وفرمیل چې هغه ماته داسې داسې ویلي وو. نو حضرت سعد بن عباده ورته وویل چې یا رسول الله تاسو معاف کړئ، درګذر ورسره وکړئ، او قسم دې د هغه ذات وي چې په تاسو کتاب نازل کړی دی، چې خدای پاک اوس حق دلته راوړو، چا چې هغه په تاسو نازل کړی دی. د دغه ځای خلکو خو دا فیصله کړې وه چې د عبدالله بن ابی به خپل سردار کړي، او د سردارۍ تاج به په د هغه په سر کړي، او دا پټکي به د هغه په سر تړي، خو خدای پاک د دغه حق په وجه چې کوم خدای پاک تاسو له عطا کړی دی دا منظوره نه کړه، نو هغه وسوځي، هغه چې دا څه چې وکړه تاسو ولیده، یعنې هغه سردار جوړېدو والا او تاسو چې راغله هغه سرداري ختمه شوه،
ځکه اوس هغه سوځي او هغه دا هر څه ځکه ویلي دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا واورېده نو بیا هغه هغې سره درگذر وکړو او هغوی به اکثر د مشرکانو او د اهل کتاب خلکو سره به هغوی د مفصلو کولو د هغوی چې کوم تکلیفونه به ورکول نو هغې باندې به هغوی صبر کولو. او خدای پاک فرمایلی دی چې لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور. یعنی دی تاسو به ضرور ازمایل کیږئ په مال کې او په خپلو نفوسو کې او کومو خلکو ته چې تاسو نه مخکې کتاب ورکړل شوی وو د هغوی لخوا چا چې شرک کړی دی د هغوی لخوا به تاسو ډېرې تکلیف ورکړه خبرې اورئ او که تاسو صبر وکړو تقوا خپله کړه نو یقینا دا یو ډېر لوی د حوصلې کار دی ډېر د همت کار دی. او بیا خدای پاک دا هم فرمایلی وو چې ود کثیر من اهل الکتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان على كل شيء قدیر. چې په اهل کتاب کې ډېر خلک پس له دې چې هغې باندې حق ښکاره شوی دی هغوی ته حق ښکاره شوی دی نو دغه حسد په وجه چې کوم د هغوی په خپلو نفسونو کې پیدا شوی دی دا غواړي چې د ایمان راوړو نه پس تاسو بیا کافران کړي. نو تاسو تر هغه وخته پورې چې تر څو خدای پاک خپل حکم نازل کړي دین معاف کړي او دوی سره د درگذر نه کار اخلي او یقینا خدای پاک په هر کار پوره قادر دی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په معافي مناسبه ګڼلې لکه څنګه چې خدای پاک هغې له حکم ورکړی و. په آخر خدای پاک بیا هغوی له اجازت ورکړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا د بدر په موقع د دغو کافرانو مقابله کړې وه او خدای پاک په دغه جنګ کې د کافرانو قریشو ډېر لوی لوی کسان چې کوم سردارانو هغه وژلي وو. عبدالله بن ابی سلول چې د ورسره او د کوم مشرکانو بتپرسته خلک وو نو هغه دا وایي چې اوس خو دا ډېره شانداره سلسله شوه خو دا شکست چې هغه وکتو د کافرانو الله ورله یقین ورغلو نو هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یا بیعت وکړو مسلمان شو. د بدر په د غزا په موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د صحابه سره مشاورت کړی و نو رسول باندې په دغه موقع ویلي وو. په دې باره کې یو تذکره ملاویږي په روایت کې د حضرت انس روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د ابو سفیان د راتلو خبر ملاو شو نو هغوی د مشورې وکړو نو راویې وایي چې حضرت ابوبکر خبرې وکړي او هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه اعراض وفرمایلو. بیا حضرت عمر خبرې وکړي مشوره یې ورکول غوښته خو هغوی هغې نه اعراض وفرمایلو. بیا حضرت سعد بن عباده ودرېدل هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو موږ نه مشوره غواړئ د قسم د هغه ذات دی چې په لاس کې زموږ ژوند دی که تاسو موږ په سیند کې د اسونو د کوزولو حکم ورکړي نو موږ به همداسې وکړو. که تاسو د برق القیامه د یمن ښار دی او د مکې نه د 5 شپو په مسافت باندې د سمندر سره د سیند په غاړه واقع دی وایي تر هغه ځای پورې د تلو حکم راکړي نو موږ به همداسې کوو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم راوي وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلق راوبلل او هغوی روان شو تر دې چې بدر ته ورکوز شو. دا خبره چې هغوی واورېده نو بیا هغوی خپل ملګري د ځان سره په بدر مقام ته ورسېده او هلته د قریشو چې کوم اوبو راوړونکي وو هغوی راغله او په هغې کې د بنو حجاج یو تور هلک هم نو مسلمانانو هغه ونیولو او د هغه نه د ابو سفیان او دغه ملګرو باره کې تپوس کولو ځکه چې همدا مخکې معلومه شوې وه چې ابو سفیان د یو لوی لښکر سره یا یو لوی ډلې سره را روان دی نو هغه به دا وایي چې زه د هېڅ خبر نه یم او ابو جهل او عتبه او شیبه او امیه بن خلف دلته ضرور دی.
او هغه به چې دوی دا خبره کوله نو دوی به دا وهل او بیا به دوی چې ښځه تا ته وایم او ابو سفیان هم پکې دې کې شامل و. نو بیا به هغه پرېښوده او بیا به چې د ابو سفیان باره کې دوی تپوس کړل نو هغه به وایي چې زه ترې خبر نه یم. ابو جهل او د ابو شیبه او امیه بن خلف په دغه خلکو کې موجود دي کوم خلک چې راغلي دي بدر سره چې کوم دا لښکر نو په دې کې دا خلک چې د ابو سفیان نشته. نو هغه چې داسې وایي نو بیا به دوی وهلو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت ولاړو لمونځ کولو نو هغوی چې دا حل وکړو نو هغوی اسلام ورسره کولو دا فرمیل چې که څنګه د هغه ذات یې چا په لاس کې چې زما ژوند دی چې دا کله رښتیا وي نو تاسو وهئ او چې کله دا تاسو سره تاسو ته دروغ وایي نو بیا تاسو دا پرېږدئ. راوي به چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هلک چې څه وایي صحیح سمه خبره کوي لګیا وي. او بیا وفرمایل چې دا ځای دی د فلاني د وتو یعنې د دشمنانو نامې هم واخیستی چې دا میدان د بدر دلته به فلانی پرېوځي. او بیا وایي چې راوي وایي چې هغوی په خپل لاس په ځمکه ایښودو او دا به وایي چې دې ځای کې او دې ځای کې به فلانی را پرېوځي. او راوي وایي چې هغوی کې یو هم د خپل د ځای نه اخوا دېخوا بیا نه و پرېوتی یعنې دشمنان چې کوم هملته پرېوتي وو وژلي شوي وو چېرته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس نشاندهي کړې وه. د احد د غزا نه مخکې د جمعې ماښام و. حضرت سعد بن معاذ او سعد بن حزیر او حضرت سعد بن عباده مسجد نبوي کې وسلې سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دروازه ولاړو تر سهاره پورې هغوی پاره ورکوله. او د احد د غزا لپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه روانېده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اس سور و او کمان هغوی په خپل اوږه اچولې وو او نیزه په خپل لاس کې اخیستې وه. دا دواړه یعنې سعد بن معاذ او سعد بن عباده هغوی نه مخکې روان وو منډې وهلې او دې دواړو صحابهو ذرې اغوستې وې او باقي خلک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ښې او ګس طرف ته وو. حضرت میرزا بشیر احمد صاحب د احد د غزا د حالات باندې لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهو د یو لوی ډلې سره د مازدیګر لمونځ نه پسې د مدینې نه راووته. د اوس د خزرج قبیلې رئیسان سعد بن معاذ او سعد بن عباده د هغوی د مخې ته روان وو منډه یې وهله او باقي صحابیان د هغوی دواړو طرفونو ته ښې او ګس لاسته روان وو. او د احد د غزا په موقع چې کوم صحابه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په ثابت قدمۍ ولاړ په هغې کې د سعد بن عباده هم شامل وو. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد د غزا نه مدینې ته واپس تشریف راوړو او د خپل اس نه کوزېده نو حضرت سعد بن معاذ او حضرت سعد بن عباده سهار اخیسته خپل کور ته داخل شوي وو. زخمونه وو او په دغه حالت کې هغوی راکوزېدلو د دوی دواړو سهاره واخیسته وه. جابر بن عبدالله بیانوي چې د عمرو الاسد غزا کې موږ سره عام چې کوم د لارې لپاره څه سامان هغه کجورې وې او عمرو الاسد چې کومه غزا وه د 3 هجري کال د شوال په میاشت کې د احد د واپسۍ په نه پسې د قریش د روحه په مقام ایسار وو چې مدینې نه د 14 میله په فاصله دی او دې ځای کې دوی ته خیال راغلی وو قریش ته چې مسلمانانو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی نو که موږ واپس لاړ شو په مدینې باندې ناڅاپي حمله وکړو نو مسلمانان به مقابله ونه شي ځکه چې ډېر زیات نقصان هغوی ته رسېدلی دی. او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم قریشو پسې راووتو او د عمرو الاسد مقام ته ورسېدو. هغوی هم خبر شوي چې دا اراده ده نو دوی وایي چې راځئ چې موږ به دوی پسې ځو. او عمرو الاسد د مدینې نه د ذوالحلیفه طرف ته د 8 میلو په فاصله باندې دی او د قریشو لښکر چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه خبر شو چې را روان دي نو هغه هم د مکې طرف ته بیا وتښتېده او چې هغوی دا ولیده چې مسلمانان خو په ځای له دې چې کمزوري شي دوی په حمله کوله په موږ را روان دي نو هغوی وتښتېده. او حضرت سعد بن عباده 10 اوښان او کجورې هغوی راوړې چې تر عمرو الاسد پورې به دا موږ لپاره کوي. او راوي لیکلي دي چې هغوی اوښان هم راوستي وو چې یو ورځ به 2 یا 3 وهو ملالېده او خوړل کېده. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم بنو نظر چې کومه غزا وه
هجري کال کې د ربیع الاول په میاشت کې نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو نظر د قلو چې کومې دغې کلاګانې وي تر 1500 ورځو پورې دغې محاصره کړې وه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خیبر طرف ته جلاوطن کړه نو په هغه موقع چې کوم د غنیمت اموال ترلاسه شوي وو نو هغې سره ثابت بن قیس رابللي وو فرمایلي ورته چې خپل قام راوبله او د ثابت بن قیس ورته عرض وکړو چې یا رسول خزرج نو هغوی وایي نه ټول انصار او بیا هغوی اوس خزرج راوبلل رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړه چې د کوم حمد و ثنا هغه مستحق دی او بیا د انصارو د احساناتو ذکر وکړو چې کوم هغوی په مهاجرینو کړي وو چې څنګه دوی احسانات کړي دي او څنګه تاسو هغوی په خپلو کورونو کې سر کړي دي او خپل ځانونو باندې هغوی له ترجیح ورکړې د مهاجرینو له نو بیا ورته وفرمایل چې که تاسو خوښ کړئ نو زه به د بزر نه چې کوم بنو نظر نه چې کوم د مال ترلاسه شوی دی نو هغه به د فی مال یعنې چې کوم کافرانو سره جنګ نه بغیر مسلمانانو ته ترلاسه شو نه به زه تاسو کې په مهاجرینو کې برابر تقسیم کړم او په داسې حال کې چې مهاجرین به د مخکې په شان تاسو کره ایثار وي ستاسو مالونو کې به هم شریک وي نو که تاسو دا خوښ کړئ نو دا مال به زه په مهاجرینو کې تقسیم کړم یعنې نیم نیم به تقسیم نو څنګه چې تاسو مخکې سلوک کول او هغوی سره هماغه شان به کوئ ستاسو کورونو کې به دوی وي مواخان به قایم وي همداسې روان وي نو که تاسو خوښوئ نو دا مال داسې په مهاجرینو کې تقسیم کړم چې په نتیجه کې به هغه ستاسو د کورونه وځي او ټول مال به هغوی ته میلاو شي خو هغوی به ستاسو کورونه نه وځي او هېڅ حق به بیا پاتې نه شي چې کوم مخکې کام کړی و نو په دې باندې حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه او حضرت سعد بن معاذ دواړو عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو مال په مهاجرینو کې تقسیم کړئ او هغوی به زموږ کورونو کې همداسې وي لکه څنګه چې مخکې وو او موږ ته هېڅ ضرورت نشته دغه مال ټول مال تاسو دوی له ورکړئ انصار له مه ورکوئ خو چې کوم د دوی حق دی د مهاجرینو او د انصارو چې کوم موافقات شوی دی او کوم د دوی حق دی زموږ کورونو کې تلو راتلو ته هم داسې قایم وي او انصارو په اوچت اواز عرض وکړو چې یا رسول الله موږ راضي یو زموږ سره ټیټ وي دې فیصلې ته نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې ویل چې خدای د انصارو په زامنو رحم وفرمایه رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مال ښې ورکړی و خدای پاک چې کوم هغوی له هغه مال عطا کړی و هغه هغوی په مهاجرینو کې تقسیم کو او په انصارو کې د 2 صحابانو علاوه هغوی چلم سنو ورکړي او دا دواړه صحابه وو چې انصارو سره د ابو تعلق لرلو ضرورتمند وو او دا حضرت سهل بن حنیف او حضرت ابو دجانه وو او دوی حضرت سعد بن معاذ له دا موقع توره ورکړې وه حضرت سعد والده د حضرت حمره بنت مسعود چې کوم صحابیاتو کې شامله وه د دوی وفات هغه وخت شو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دومة الجندل غزا لپاره تشریف وړی و او دا غزا د 5 هجري کې د ربیع الاول په میاشت کې شوې وه حضرت سعد هغه په دغه غزا کې دوی سره وو او حضرت سعید بن مسیب نه مروي ده چې حضرت سعد بن عباده مور هغه وخت وفات شوی چې کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بهر وو حضرت سعد ورته وکړو چې زما مور مړه شوې ده زه دا غواړم چې تاسو د هغې جنازه وکړئ او هغوی هغه وخت هغې جنازه کړې وه چې کله یو میاشت د هغې وفات ته تېره شوې وه او یو میاشت پس هغوی خبر شوي وو حضرت ابن عباس نه مروي دی چې حضرت سعد بن عباده رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یو ملت باره کې چې د هغې د مور وو هغه د هغې د پوره کولو نه مخکې وفات شوی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته دا هم د هغې له طرفه پوره کړه او د حضرت سعید بن مسیب نه روایت دی چې حضرت سعد بن عباده نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او ورته عرض وکړو چې زما مور وفات شوې د هغې وصیت نه دی کړی خو زه که د هغې له طرفه صدقه وکړم نو هغه به ورله فایده ورکوي نو هغې ورته وویل چې او هغوی ورته عرض وکړو چې کومه صدقه ستاسو زیاته خوښه ده نو هغوی وفرمایل چې اوبه څښه نو حضور فرمایي چې داسې ښکاري چې هغه وخت د اوبو کمې و ضرورت زیات و نو ځکه هغوی دا فرمایلي خو بهرحال یو روایت کې دا هم دی چې په دې باندې رسال بیا یو کوی کنستی و او دا یې ویلي چې دا د عمر لپاره دی او د هغې په نامه هغه جاري کړی و
علامه ابو طیب شمس الحق دی عظیم آبادي هغوی د ابو داود په شرح کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایلی دي چې ټولو نه افضل صدقه اوبه دي، یعنې رسات ته ویلي وي. نو د دې وجه دا چې په هغه ورځو کې اوبه کمې وي، نو ځکه اوبه په عام طور باندې د ټولو څیزونو زیات د هغې ضرورت وي. نو هغوی د اوبو صدقه ځکه افضله ګرځولې وه ځکه چې دا د دین او د دنیا په معاملاتو کې د ټولو نه زیات نفع ورکوونکی څیز دی، او دغه په خاص طور باندې دغه ګرم ملکونو کې. او بیا خدای پاک په دغه آیت کې د دغه اثر ذکر هم فرمایلی چې وانزلنا من السماء ماء طهورا، چې موږ د اسمان نه پاکیزه اوبه نازلې کړي. او هلته په مدینه کې الترینو اوبه وې ځکه چې د ګرمۍ د شدت په وجه به او عمومي ضرورت او د اوبو د کمۍ په وجه به دا ډېر قیمتي ګڼل کېده. او نن هم حضور فرمایي چې اوبه قیمتي ګڼل کېږي ځکه حکومتونه دا وایي چې خیال ساتل پکار دی. خو بهرحال هغوی صرف په دې باندې بس نه و کړی، کوی کې نسته او ارتباط بیانوي چې سعد بن عباده چې بنو ساده سره تعلق لرلو ته هغوی چې مور وفات شوه نو هغه ته هغوی هلته موجود نه وو. هغوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلو او دا وایي چې رسول الله زما مور وفات شوې ده، زه وخت هغوی سره نه وم او یاره راتلو نه پس خبر شو. نو بهرحال هغه وخت موجود نه وم. هغوی ورته عرض وکړو چې زه هغه وخت موجود نه وم نو د هغې طرف نه څه صدقه کول به هغې له څه نفع ورکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زه بیا تاسو په دې باندې ګواه ګرځوم چې زما یو باغ د مخاف او هغه د هغې له طرفه صدقه ده. نو د صدقې او په خیرات کې او د غریبانو په مدد کې به دوی ډېر پراخ زړه لرلو او ډېر پراخ ښکلا او لاس به د دوی. حضور فرمایي چې دې ذکر لا روان دی، انشاءالله بیا به بیانېږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.